بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو او عزتمندو، یو څو خبرې کول غواړم. امید لرم چې تاسو به زما دا خبرې لږ په توجه سره واورئ او ملګرو سره به دا شیر هم کړئ، ځکه چې ډېره یو مبارکه او د عزتونو نه ډکه میاشت ده، رمضان المبارک. او په دې کې انسان څومره نیکۍ چې کولی شي ودې کړي، ثواب هغه هومره زیات دی. په دې ټولو څیزونو کې یو اهم عبادت د صدقې کولو هم دی. د الله کریم په لاره کې صدقه او خیرات کولو ډېر لوی ثواب دی، او الله کریم په بیا بېشماره هغه ثوابونه هم ورکوي او د دې بېشماره فواید او منافع هم دي. لکه څرنګه چې الله کریم ارشاد فرمایي په سوره ابراهیم کې، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. اے نبی صلی الله علیه وسلم، زما چې کومو بندګانو ایمان راوړی دی هغوی ته وایي چې مونځ قایم کړئ، او کوم څه چې موږ دوی ته ورکړي دي د هغې نه په ښکاره او په پټه الله په لار کې خرچ کوئ. مخکې د دې نه چې هغه ورځ راشي چې په هغې کې به نه اخیستل خرڅول وي او نه به پکې څه دوستاني وي. وانفقوا فی سبیل الله، بل ځای کې الله فرمایي د الله په لاره کې خرچ کوئ. بل ځای کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. بل ځای کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. په دې ټولو ځایونو کې د الله تعالی د مال نه خرچ کول دي. ډېر احادیثو کې هم د دې تذکره راغلې ده چې د صدقې فضیلت الله کریم انسان ته ښایي چې څومره فضیلت دی په دې کې. نو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو مبارکو نه ثابته ده. یو حدیث دی د بخاري او مسلم کې راغلی چې د هغې ترجمه دا ده، تاسو کې هر یو سړی ستاسو رب سره به دغه شان گفتگو کوي چې ستا او د هغه په منځ کې به ترجمان نه وي. هغه خپل ښي طرف ته وګوري، د خپلو اعمالو نه سوا به ورته بل څه په نظر نه راځي. ګس طرف ته به وګوري، د خپلو اعمالو نه سوا به بل څه په نظر باندې نه راځي. بیا به مخامخ وګوري او د خپل ځان ته مخامخ د جهنم نه سوا به بل څه نه ګوري. پس د جهنم نه ځان بچ کوي، د جهنم نه ځان بچ کوي. خوا د کجورو په یو ټوکرې په ذریعې سره ونیسي. یعنی په دې کې واضح طور باندې چې د توحید یعنی د الله د وحدانیت نه بعد چې کوم زیات عمل فایده ورکوونکی دی او اعمال کار راتلونکی دی، په هغې کې غرباو سره مدد هم دی، فقراو سره مدد هم دی. خاص کر ستاسو په مساجدو کې چې کوم طلبه کرام دي، کوم علما کرام دي او وس او طاقت نه لري، هغوی سره مدد کول. ستاسو خپل خپلوانو کې چې کوم غربا دي، یتیمانان دي، مسکینان دي او کونډې دي او لاچاره بې وسه دي، نو هغوی سره هم مدد کول. دا ډېر لوی اهمیت لري. هغه مدد لږ وي او که ډېر وي، په خلوص چې څومره زیات وي، الله تعالی به هغومره هغه زیاتوي. عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه فرمایلی دي چې ما ته خبر راکړی شوی دی چې اعمال به خپل منځ کې یو بل باندې فخر کوي، نو صدقه به څه وایي چې زه تاسو ټولو کې زیاته افضله یم. ولې؟ حدیث کې راځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که نه چې صدقه د الله تعالی غصه لرې کوي او خراب مرګ نه انسان بچ کوي. بل ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي صدقه ګناهونه بجاوي، لکه څرنګه چې اوبو سره آب اور مړ کېږي، یعنې اور ختمیږي. معمولی څیز صدقه هم د اور نه انسان بچ کولی شي. معمولی صدقه ته ورکوي، جهنم نه ځان بچ کړي. لکه څرنګه چې موږ مخکې عرض وکړو چې د خوا د کجورې په یو ټوکرې سره ولې نه وي، تاسو ځان د جهنم د اور نه بچ کړئ. او د قیامت په ورځ باندې صدقه کوله به خپل صدقې په هغه سوري کې وي.
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ به هر سړی د خپلې صدقې په سوري کې وي، تر دې پورې چې د خلکو په منځ کې حساب کتاب فیصله وشي. راوي ابوالخیر په باره کې وایي چې راوي د ابوالخیر په باره کې دا خبره کوي، هغه به څه داسې ورځ نه پرېښودل چې په هغې کې به څه خوږه روټۍ وای او پیاز وای چې هغه به صدقه نه کوله. او نبي کریم صلی الله علیه وسلم د صدقې کولو والا چې کوم سړی دی په هغه 7 کسانو کې شمار کړی دی چې الله تعالی په هغه سوري کې به وي چې په هغه ورځ باندې به د الله د سوري نه علاوه بل سوري نه وي. د قیامت په ورځ به هغه سړی د الله تعالی په سوري کې وي چې هغه په پټه سره صدقه کړې وي، تر دې پورې چې ګس لاس ته پته ونه لګېده چې ښي لاس د الله په لار کې څه خرج کړي. نو عزتمندو دعاګانې هم کوئ چې الله کریم موږ ته او تاسو ته هم توفیق راکړي، خصوصا چې کوم ستاسو په مساجدو کې ائمه کرام دي، علما حضرات دي، امامان حضرات دي، نو تاسو لازمي طور باندې هغوی سره مدد وکړئ. کوم طلبه کرام دي په مدارسو کې دي، لازمي طور باندې هغوی سره مدد وکړئ. ستاسو کوم خپل رشته دارانو کې غربا دي، فقیران دي، مسکینان دي، لازمي طور باندې هغوی سره مدد وکړو، ځکه چې حالات هم د ملک برابر نه دي او ګراني هم ډېره زیاته ده. نو لږ د هغې هم خیر خبر واخلئ. الله کریم دي موږ او تاسې ته په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او کوشش وکړو چې دا د مبارکه میاشت ده چې په دې مبارکه میاشت کې موږ او تاسو ډېر صدقه او خیراتونه هم وکړو او عبادتونه هم وکړو. الله کریم دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وما علینا الا البلاغ.